دا څومره چې صفات منګه تعلیمات د اولیاء الله ذکر کوو، کافی وخت نه زه دا رساله قشیریه شریف ځکه دا په علم تصوف کې، علم طریقت کې قدیم کتاب دی او په دې استانو کې پخوا دور کې به چې کوم کتابونه تصوف لوستل کېدل هغه کې دا رساله قشیریه هم وه. د دې ګڼې شرحې دي، فصوص الحکم شریف، فتوحات مکیه، دا په دې استانو کې به دا باقاعده لولولی شو، د دې درس به کېدو او په دې باندې به دا ټول ملګري پوهېدل. من عام طریقې سره د خپلو ملګرو تربیت کوو، عام انداز باندې چې کوم د علماو د تصوف د اهل طریقت چې کوم ماهرین دي او مشایخ دي هغه انداز ډېر سخت دی، ځکه موږ د نرم انداز دا اپناو کلی دی. نو هغې نه یو صاحب دی حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمت الله تعالی علیه. دا حیری حیر دا د کوفی قدیم نوم دی، پخوانی نومی دی. وروستو بیا هر ځایونو کې، ټولو ملکونو کې، بلادو کې ځایونو نومونه بدلیږي، بیا وروستو دې ته کوفه ویلی شي. دا د دې تعلق د ری سره دی او دا نشاپور کې پاتې شوی دی. د حضرت شاه کرمانی رحمت الله تعالی علیه او د حضرت یحیی بن معاذ رازی رحمت الله تعالی علیه دغه صحبت ورته حاصل دی، دغوی فیض ورته حاصل دی. دې ته تعدد د شیخ وایي. تعدد د شیخ، تعدد د شیخ مطلب دا دی چې د یو نه د یو مرشد کامل نه د زیتو مرشدینو نه د زیتو صاحبانو نه فیض اخیستل، دې ته تعدد شیخ وایي. اسې بیعت ماتول دا حرام دي. یو ځل بیعت وکړو لیکن ستا مرشد کامل دی، شرایطو د ارشاد باندې فایز دی. که شرایط پکې نشته نو کو تا بیعت کړی دی نو هغه بیعت دی نه بیعت دی، هغه بیعت نه دی. لکه تا مونځ کړی خو بې اودسه دی کړی، اودس دې نه دی کړی، مونځ دې کړی. نو چې اودس دې نشته نو مونځ دې څنګه کړی؟ ځکه چې کوم شرط پکې نه وي نو مشروط خو نه موجودېږي. خو تعدد د شیخ بنده کله د یو شیخ د بیعت نه بعد، یعنی د شیخ کامل، مرشد کامل په شرایطو د ارشاد باندې فایز نه پس د بل نه څنګه هغه استفاده کولی شي یا د هغه ارادت کې شاملېدی شي یا د هغه نه بیعت کولی شي. د دې څو صورتونه قول جمیل کې حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله تعالی علیه لیکلي او د هغې صورت دام دی چې ستا شیخ هغه ورک شي، غایب شو. نو چې ورک شو نو د بیعت مطلب خدای چې ته د خپل مرشد نه د شریعت په معاملاتو کې رهنمایي ولې، نو که هغه شته دی نه نو ظاهره ده ته د هغې نه هدایت نشي اخیستی، د هغې نه فیض نشي اخیستی. او څو پورې ته په فنا بقا باندې مشرف نه، ته معزون هم نه او ته مبتدی او ستا شیخ رک شو، داسې کېږي ځکه شیخ هم انسان دی، خدا نخواسته لیونی شي، داسې هم کېدی شي، ممکنه ده. یا الله مکه نعوذ بالله من ذالک، د هغې سلسله منقطع ده، سلسله منقطع ده. د هغې په سلسله کې
چرته بد عقیده کس دی داسې هم کېږي. یا د شرایطو چې کوم د ارشاد چې کوم شرایط دي هغه شرایطو نه یو شرط د کې مفقود شو، معدوم شو، ختم شو، نو دغه صورت کې ته د بل شیخ نم استفاده کولی شي. دې ته ویل کېږي تعدد د شیخ. دا څومره چې د ډیرو اولیاءو په باره کې راځي چې د پلانی په صحبت کې پاتې شوی دی، د پلانی صحبت کې پاتې شوی، د پلانی صحبت کې پاتې شوی، او د هغې نه داسې معلومیږي چې د متعددو شیوخو نه فیض حاصل کړی دی او د هغو سره ارادت قایم کړی دی، نو ضرور به داسې وه چې هغو دپاره به دغه شانته یو شرعي وجه موجود شوې وه